زموږ یو رشته داره زنانه داسې خوشطبي به پکې کوو ښه زموږ یو زنانه ده رشته داره د هغې او د خاوند روانه راغلې وه بې ادبي دې معافي خبره مې خولې له راله خو کومې نو ما وله جوړه کوله طالبانو سره دا خبرې کوو عامو سره نه کوو تاسو اکثر طالبان ناست نو ما وله جوړه کوله هغه رشته دا زنانه هم زما نه ستر نه کوو مشره زنانه ده او خاوند نه د خیر ډېره مشره هم نه ما وله روغه کول نو را مې وسته نو زنانه ډېره تېزه وه خاوند به یې ډېر زیات راټه و بد برد به یې ورته وي نو ما ورته د خدای نیکبختي دا ستا خاوند دی احترام قدر د خاوند عزت شریعت کې یو حق دی وی دی راوله ما دې مخامخ خبرې کوو ته به جوړه وکړې سړی مې راوسته مې دا ولې ما ته نه مې پرېږدي هر وخت مې کنځي بار ته راپسې روځي د خلکو مخکې مې بېعزته کړي ومې وهله ومې ټکوله په والو ټکولو نه ده مې اصل جنګ پسې دی لاول چې لاول به جنګ معلوم کړو که نه یو ځای به معلوم کړي چې کوم ځای نقصاني پلستر به ورکړې مې اصل مقصد څه دی ښځه ډېره عجیبه وه ما ته مولوي صاحب دې سار لاړ شي ډیوټۍ له چې بیا راشي ډیوټۍ نه زه وله ښه مزېداره روټۍ موټۍ برابر کم پې وخورم دې بیا وځي لاړ شي پټي ته ګیا راوړي څاروله نوکران نوکر بوځي مزدور بوځي هغه زه وله برابر کم مازدیګر وله چای ورکم دې لاړ شي جومات ته جومات کې دې خپل مونځو کې مانځه نه پس لګیا خپل تلاوت کوي تلاوت نه پس دې ماښام مونځو کې ماښام نه پس اوابین کوي ماسخوتن منځو کې مانځه نه پس لګي خپل تلاوت نو ما د خدای نیکبخت داسې بزرګ خاوند تعالی خدای درکړی دی او ته ده پسې خبرې کوې خوله به دې شله شي خوله به دې په ګونګی شي دا ما ته وې لږ مخکې ځم صبره به خلاصوم وروستو به خبرې کوم دا خو خبره نیمګړې اورېده مې ښه ورپسې ځه نو بیا ماسخوتن چې دې خپل منځو کې بیا نفلونه کوي وي چې نفل وکړي او کټ ته راشي نو وي قبلې ته مخکې تسبیح اړئ وی مولوی صاحب پیش ہوئے میں بالکل پیش ہوں میں پیش ہوں نو مفتی صاحب ته خدای ته ګورئ ګورې لږه ګزاره کوئ دې خلکو سره لږه ګزاره ورسره کوئ نو ما هغه ته وی تا خدای بې خوباسه ما ګوره حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي ان لنفسک علیک حقا نو نفس هم حق دی ان لزوجک علیک حقا د ښځې هم حق دی نو ما خو یو ټکې به ویم خفه نه شئ نو ما وی دلته کې د دې تسبوړو وخت نه دی نورې تسبیح اړوه دیکھیں اجر دی ثواب دی دی باندې عمل کوئ د رسول الله مبارک سنت کی قسم په خدای ما نه خو اکثر طالبان تپوس کوي وی دروازې که سړي بیبي سره یو ځای شي مې بالکل په شریعت کې دام ثواب دی دا خو ثواب دی ګوره بعضې حضرات وایي بې ادبي دې معافي وي زموږ پیر صاحب ډېر ښه سړی دی ولې وی خپل خواهش یې قربان کړی دی او واده نه دی کړی خپل خواهش یې قربان کړی دی واده نه دی کړی ډېر ښه سړی دی مې اړوم ښه سړی نه دی